الوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأزع ذلك أو احفظه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. پټول ورځو کې غوره ورځ چې دا هغه ورځ د جمعې ده. فیه خلق آدم، په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی. وفیه قبض، او په دې ورځ آدم علیه السلام وفات شوی دی. وفیه النفخة وفیه الصعقة، په دې ورځ باندې به د قیامت اوله شپیلۍ چې دا نظام ورانیږي، اوله شپیلۍ بم په جمعې په ورځ وهل کیږي، او دوباره چې خلق را پاسي نو هغه شپیلۍ بم د جمعې په ورځ وهل کیږي. آدم علیه السلام هم پیدا شوی د جمعې په ورځ دی، وفات شوی هم آدم علیه السلام د جمعې په ورځ دی. او اول شپیلۍ چې نظام ورانیږي پوکهل شي نو به ورځ د جمعې، دوباره چې خلق را پورته کیږي او بله شپیلۍ وخل شي نو به ورځ د جمعې وي. نو د جمعې ډېره غوره ورځ ده. فاکثروا علی من الصلاة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ورځ په ما درود شریف ډیر وایه، ځکه دا ورځ به د جمعې ورځ به یو شپیلۍ به پوکهل شي جو نظام به وران شي، او د جمعې ورځ به یو بله شپیلۍ به وپوکهل شي نو خلق به د قبرونو نه راپاسي. په یوه شپیلۍ به ختمیږي او په بله به راپاسي. نو نفخی اولا بم د جمعې په ورځ او نفخی ثانیه بم د جمعې په ورځ ښه. داسې د جمعې ورځ به یو دا ټول نظام به وران شي، دا شپیلۍ به د جمعې په ورځ پوکهل شي. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي دا ډیره قیمتي ورځ ده. نو فاکثروا علی من الصلاة، په دې ورځ کې په ما باندې درود شریف ډیر وایه ښه. دا ډیره قیمتي ورځ ده، په دې به قیامت برپا کیږي، نو په ما باندې په دې ورځ درود شریف ډیر وایه. فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو درود شریف د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي ښه. ما ته د امتیانو درود د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي. نو فاکثروا علی من الصلاة، نو د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډیر وایه ښه. نو په هره ورځ وایه، خو د جمعې په ورځ ډیر وایه ځکه داسې ورځ د جمعې به چې دا نظام به ورانیږي نو دا به هم یو جمعه وي ښه. څه خلق به وي او د جمعې ورځ به شي او نظام به وران شي، نو دا ټول نظام به د جمعې په ورځ ورانیږي. نو دا ډیره قیمتي ورځ ده. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ورځ باندې درود شریف په ما باندې ډیر وایه ښه. د جمعې په ورځ د درود شریف ویلو ډیر کثرت کوئ. قرآن کې رب العالمین فرمایي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تاسو ټول وی د الله عبادت کوئ، بل چاته تندې مه ټیټوئ ښه، د بل چا نه مه غواړئ ښه. عبادت به صرف د الله کوئ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تندې به صرف الله ته لګوئ، بل چاته به تندې نه لګئ ښه.
بل چا نه به نه غواړئ ښه واعبدوا الله عبادت کوئ د الله ولا تشرکو به شیئا د الله سره به څوک هم شریک نه جوړئ ښه دا د الله حق دی چې الله سره به شریک نه جوړئ او عبادت په د واحد لا شریک د یو ذات داسې ذات دی که نه چې ستا پړه کې راشي نه الله وایي زه پوه شوم تا ګناه وکړله که نه او ځان له کېناستلې وړه کې پیمانه شولې چې دا خو مې ډېر بد کړي دي نو الله وایي دقه پیمانتیا ما ته توبه ده چې ته پیمانه شي نو زه به دې ګناهونه وران کړم بس د داسې ذات یم واعبدوا الله د دغې ذات عبادت کوئ بل چاته مه پرېوځه دغه رب دی چې ته سترګه اړئ نو پته ورته لګي ښه چې د ونې نه پاڼه راغورځېږي نو پته ورته لګي رزق د مخلوق نه مه غواړئ سوال د مخلوق نه مه کوئ سوال د الله نه کوئ موسی علیه السلام ته رب العالمین یو ورځ د خپل قدرت یوه کرشمه ښیي یوه نښه ورته ښیي موسی علیه السلام سره امسا په لاس کې د رب العالمین ورته وی راپرېږده ګټې له چې ګټې له امسا راپرېښوده نو ګټه په منځ وچودله او یو چینجی ترې نه راووت او په خوله کې رزق نیولی دی ښه د ګټې د من نه چینجی راووت او خوله کې رزق دی او داسې بنګار کوي خبرې کوي خبرې موسی علیه السلام هغه چینجی راواغست دی غوږ ته یې داسې نږدې چې دی څه وایي چې زه خو یې خبرې واورم که نه نو هغه چینجی نارې وایي سبحان من یرانی پاکی د هغه ذات ته من یرانی چې هغه ما اینی ښه پاکی د هغه ذات ته چې هغه ما اینی ویعرف مکانی او زما ځای پیژني زما ځای پیژني ویسمع کلامی او زما خبرې اوري او ما له رزق راکړي او زه یې چرته یېر نه کړلم ښه چینجی لګیا دی سبحان من یرانی اوله خبره کوي هغه ذات دی چې ما اینی بیا وی هغه ذات دی چې زما ځای ورته معلوم دی بیا وی هغه ذات دی چې زما خبرې اوري بیا وی هغه ذات دی چې ما له رزق راکوي بیا وی هغه ذات دی چې زه یې چرته نه یم هېر کړی ښه نو ګټه چوي او د ګټې په منځ کې دند د چینجې راوځي او په خوله کې رزق پروت دی ښه رزق الله ورکوي ښه رازق حقیقي چې دی هغه د الله ذات د رزق دروازې د الله د ذات سره دي ښه مخلوق سره نشته رزق غواړي د الله نه غواړه نو د الله حق دا دی چې واعبدوا الله ولا تشرکو به شیئا عبادت به د الله کوئ او د الله سره به څوک شریک نه جوړوئ بیا الله د خپل حق نه پس وی وبالوالدین احسانا بیا وی د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ اول الله خپل حق بیان کو بیا ورپسې وی وبالوالدین احسانا زما د حق نه پس په د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ ښه سلوک په زما د حق نه پس د والدینو سره کوئ مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ دا د الله یو رحمت په ځان وګڼه یو سور یې وګڼه ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې ده پلار خوشحاله او رب خوشحاله ده وسخط الرب فی سخط الوالد خفګان د رب په خفګان د پلار کې ده پلار خپه او رب خپه دی پلار خوشحاله او رب خوشحاله دی رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې ده بختور دی هغه بچی چې والدین ژوندي دي او نظر په مور او پلار لګي ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ځوانانو وی الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی ښه وی فان شئت فازع ذلک او احفظه استا خوښه ده که دا دروازه ځان له ضایع کوي او که دا دروازه ځان له محفوظه کوي کو حفاظت یې کوي که ضایع کوي د جنت یوه دروازه د تر دنیا کې میلو د چې پلار دی اوس ستا اختیار دی که دا دروازه ضایع کوي او که دا دروازه ځان له محفوظه ساتي بختور خلق دی ځان له دا دروازه محفوظه وساتله چې پلار دی
دا د جنت د مینځ دروازه ده. اوس ستا اختیار دی ضایع کوي دا دروازه او کنه حفاظت یې کوي، محفوظ یې ساته. که ستا ذهن ته دا خبره پرېوتله چې پلار د جنت د مینځ دروازه ماله الله را کړې ده، تا ته به بیا په پلار باندې نفقه او په پلار پیسې لګول او په پلار له کپړې اخیستلو، دا به تا ته بیا نه ګرانېږي ښه. خو که تا دا ومنله چې دا د جنت د مینځ دروازه ده ما کور کې. یو بزرګ باره کې راځي د هغه مور وفات شوله، نو هغه ډېر جړل، ډېرې جړل. چا ترې تپوس کوي ولې جاړې؟ وی بس جاړم په دې چې ما سره د جنت 2 دروازې وي، نو اغلقه، یوه دروازه د جنت بنده شوله. بس اول 2 دروازې وي را سره، اوس یوه دروازه لاړله او یوه پاتې شوله. نو اوس خفه په دې یم چې یوه دروازه مې د جنت بنده شوله. چې پلا مور لاړه شي یوه دروازه د جنت بنده شي، او چې پلار لاړ شي 2 دروازې د جنت بندې شولې. او چې کور کې پلاري یوه دروازه کولاوي، چې موري نو 2 دروازې د جنت ترته دی کور کې کولو دي. ډېر خیال کوه، ډېر په احتیاط د والدینو سره ژوند تېروه. دا د جنت 2 دروازې دي، دا لویه سرمایه ده تا دپاره، دا لویه سرمایه ده تا دپاره، دا لویه سرمایه ده. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای زه تا سره بیعت کوم په هجرت باندې، چې زه دې ځای نه ځمه، بیعت تر سره کوم، ځمه په هجرت باندې بیعت کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی هل لک ام، کور کې دې مور شته؟ ته مال راغلی کور کې دې مور شته؟ وی او شته دی. ته د الله نه وی اجر غواړې؟ وی او. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ورشه د مور خدمت په ځان لازم کا، تحت رجلها الجنه، د مور د خپې د لاندې جنت دی. ورشه 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 ورشه، الزمها الزمها، د مور خدمت په ځان لازم کا، ورشه ورشه د مور د خپې د لاندې جنت دی. ورشه د مور خدمت په ځان لازم کا، د دغې مور د خپو د لاندې ستا جنت دی. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته یو ځل وی بی بی عائشې ودومه خوب مې ولیده، د انبیو خوب چې هغه وحی وي رښتیا وي. وی اوده شوم ځکه د انبیو به سترګې اوده وي، سترګې به یې پټې وي، خوړه به یې وي. وی اوده شوم نو وی خوب مې ولیده. وی بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها په خوب کې مې جنت ولیده، جنت مې لیده په خوب کې. نو په خوب کې مې په جنت کې مې د یو صحابي د تلاوت آواز واورید. خوب و جنت مې لیده، په جنت کې مې د یو صحابي د تلاوت آواز واورید. ما تپوس وکړ چې دا زما صحابي نه دی د تلاوت آواز چې وی چاو دی تلاوت جنت کې جنتیان اوري؟ ما دا څوک دی؟ وی چې حارثه ابن نعمان دی، ستا صحابي دی حارثه ابن نعمان، دا دغه تلاوت په جنت کې چلیږي. ما چې تلاوت وورید چې دا هو حارثه ابن نعمان دی، ما تپوس وکړ چې د عمل څه دی چې د تلاوت په جنت کې جنتیان اوري؟ ما ته جواب راکړلی شو وکان ابر الناس بامه، د مور ډیر منون کې دی، د مور ډیر تابعدار دی، بس د مور منون کې دی، د مور منون کې، د مور ډیر منی، نو د مور ډیر تابعدار دی. نو الله تلاوت په جنت کې جنتیانو ته وري. وکان ابر الناس بامه، که د عبادت قبولیت ګورې دا د مور په خدمت کې دی. تو وای زما د عبادت قبول شوی، زما د روجی قبول شوی، زما د منځونه قبول شوی، زما د نیک کارونه قبول شوی. نه دا قبولیت چې دی دا د والدینو په خدمت کې پروت، دا د والدینو په خدمت کې دا قبولیت پروت دی. دا قبولیت د والدینو سره دی. صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای من احق الناس بحسن صحابتی، په دې ټول مخلوق کې زما د ښه سړیتوب حقدار څوک دی؟ دا ښه سړیتوب حقدار څوک دی؟ ښه سلوک کوم د چا سره یې وکمه؟ په ټول مخلوق کې ښه سلوک د چا سره وکمه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل امک، ورشه
مور خواله دې ړومبې ورشه که ښه سړی جوړېږي نو ړومبې شروع د مور نه وکړه هغه ورته وایي ثم من د مور پسې بیا وی امک بیا مور هغه ورته وایي ثم من وی بیا امک مور نبی علیہ السلام ورته مور هغه وی بیا وی مور وی بیا وی مور وی ثم من بیا وی ابوکا په څلورم ځل ورته وی بیا د پلار سره ورشه درې ځله مور ښه ځکه مور درې تکلیفه برداشت کړي دي ښه پلار نه دي برداشت کړي یو د حمل دی چې دا بچی په ګېډه ګرځولی دی ښه دویم د ولادت دی د بچي د پیدایش تکلیف دی دریم د رضاعت دی چې دی مور دی بچي له پی ورکړي دي ښه دا درې تکلیفه مور برداشت کړي ته یې ګېډه کې اوسېدلی بیا ته پیدا شوی بیا تاله مور دا ډیره وزنداره خبره ده دا مور چې ورته وایي زه درته خپل پی نه بخم ښه ورک یې کړي ورک په سین یې لا وکړي په سین چې مور دا خبره وکړه دا ډیره معمولی خبره مه ګڼه مې بخه که نه مې بخه مړې مې بخه نه دا دومره درنه خبره ده دا دومره وزنداره خبره ده چې تبه و برباد کړي چې د مور د خولې نه دا یو خبره ووت دا ډیره درنه خبره ده دې ته وړه ونه ګڼې ښه 2.5 کاله یې ته په غېږ کې ورچولی یې ښه د هغه مور ده ښه 2.5 کاله تا د دې په وجود باندې متیازې کړي دي ښه 2.5 کاله دې تا سره د متیازو په کټ کې ایستلي دي ښه 2.5 کاله تا د دې د وجود پی خوړلی دي ښه ته پې غټ شوی یې ښه دا تا د دې پی خوړل نو ژبه جوړېدله دا تا د دې پی خوړل نو غوږونه جوړېدل دا تا د دې پی خوړل نو ژبه جوړه شوله او نن ته په هغه ژبه مور ته کنسل کوي دا ډېره وزنداره خبره سوچ کوه سوچ ښه ځان سره یاد کوي ښه چې پلار د چا نه د ده به لار نه وي ښه چې مور یې نه نو کور به نه او چې رور یې نه نو زور به یې نه ښه چې پلار یې نه لار به دې نه ښه بیا لار نشي ایستی ښه دا چې ته اونخلي او دا لار د لوباسي دا یو پلار دی چې بچي له لار بچي اونخلي راشي پلار تکینی سی چلو کما قرضدارې شوی یمه خلق مې نه پرېږدي د کوره نه چم وتی دا یو بابا دی دې زوی به یې دا انډر پلی کړي او قرضداري به پسې ګرځي دا پلار وایي بچیه زه به دله لار وباسم ته زما بچې دا پلار خپله ځمکه خرڅه کړي او قرضدارو له پیسې ورکړي دا لار څوک وباسي دا پلار وباسي ښه چې پلار د چا نه د ده به لار بیا نه ښه بیا به بېبنده ناست دا څه چې لارې وباسي دا پلار وباسي ښه دا پلار ژوندی دی ځکه د هر طرف ته مخه کوله او دا لار ده او چې مور نه که نه نو کور به نه ښه اسې بلیږي نو ښه بیا به دا کور نه چې کله مور نه وه ښه چې مور ده نو دا کور دی او چې مور نه وه بیا به دا کور نه ګورې او چې رور نه که نه نو زور به نه ښه چې د چا رور نه د هغه به زور نه ښه رور چې دی دا زور دی زور ته چې زورور ښکارې دا پرور ښکارې ستا چې هر طرف ته مخه کولو ده نو دا پلار دی چې مثال د لار دی دا مور دی چې مثال د کور دی او دا رور دی چې مثال د زور دی ښه دا د مټو زور دی دا رور ښه چرته والدینو سره بد رویه مه اختیاره 2 کسه را روانو صحابي د بل نه تپوس هغه نه تپوس کې وي دا دې څه دی وی دا مې پلار دی وی ښه دا دې پلار دی وی په نوم یې مه رابله ښه په نوم یې مه رابله پلار تې نه مخکې مزه پلار کې تینا مخ کې مزه او په کټ کې تینا بره مه کېنه ښه چې پلار دی په نوم یې مه رابله بچو پلار کې د پلار نه مخکې مزه د پلار مثال د لار دی دا پلار تا ته لارې ښي ښه او د دې پلار نه په کټ کې بره مه کېنه ښه پلار نه په کټ کې بره مه کېنه پلار ډېره لویه سرمایه ده او مور دا ډېره لویه سرمایه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم ویرغم انفن پوز دی په خاورو کې ککړه شي بیا وی پوز دی په خاورو کې ککړه شي خیرې کولی بیا وی پوز دی په خاورو کې ککړه شي صحابي ورته وی یا رسول الله دا څوک یادی دا څوک یادی چې پوز دی په خاورو کې ککړه شي او پوز دی په خاورو کې ککړه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دا هغه کس یادوما چې مور او پلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي
او دومره خدمت یې اونکي چې دی پې جنت ته لاړ شي. د د دې پوزه په خاورو کې ککړی شي چې بوډا پلار یې ومونته او دی پې جنت ته لاړل، بوډۍ مور یې ومونته او د پې جنت ته لاړل. چې پلار بوډا شي بس په ده به اوس جنت ته ځي، چې مور بوډۍ شي په دې به اوس جنت ته ځي. دا د جنت د تلو موقع الله تعالی درکړه ده چې کله پلار ژوندی دی او کله مور ژوندی ده، او کله پلار بوډا دی او کله مور بوډۍ ده. نو چې پلار بوډا شي او مور بوډۍ شي نو دا د جنت د حاصلولو ذریعه ده، دا د جنت د حاصلولو ذریعه ده. او دې والدینو ته وایم بچو ته خیرې مه کوئ. دا مور خبر نه دا خیره وکي، دا پلار خبر نه او دا خیره وکي. دی خیرو بچو لملا ماته کړله، ملا دی خیرو بچي ورک کړل. بچي د مور خیره ډیره پالوانه خیره، د مورې ته به خیره نه کوې ګورې ښه، پلاره ته به خیره نه کوې ګورې، ستا خیره بچي ورکوي ګورې ښه. کتابونو لیکلی دي، بخاري شریف کې حدیث دی، په بن اسرائیلو کې یو لوی عبادت گزارو جریج نوم یې و، جریج. دریو کسانو د مور په غیږ کې خبرې کړي ښه، یو پکې عیسی علیه السلام یو پکې جریج و. جریج دا جریج چې دا په بن اسرائیلو کې لوی عبادت گزارو، په خپله خانقه او عبادت خانه کې به ناستو منځ به یې کو، مخلوق یې پرېښودی و سیټ ته تللی ځان له به یې عبادت کو. دې کې یو ورځ مور رالله، چې مور رالله جریج ته یې غږ وکړو، چې غږ یې وکړو نو جریج په مانځه ولاړو. نو دی وی یو طرف ته رب دی او بل طرف ته مور ده. نو بس د مونځ په حالت کې لګیو نو مور ته یې غږ ونه کو، مونځ یې برقرار ساته. مور ته نه واپس شوله، بله موقع چې مور بیا رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو. د بیا جواب ورنکو، په مانځه ولاړو. په درېیمه ځل چې مور رالله بیا یې غږ وکړو نو جریج بیا په مانځه ولاړو. دومره لوی ولی د الله چې غږ ځکه نه کوي چې په مانځه ولاړ دی. مور چې درېیم ځل غږ وکړو د جواب ورنک، بس مور لپې اوچتې کړې. نو مور خیره وکړله، وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات. اے جریجا الله دې د هغې پورې د له مرګ نه راولي چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی. بس الله دې خدای مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ وویني. دومره لوی عبادت گزار د الله ولی په مانځه ولاړ دی. صرف مور له جواب ځکه ورنکو چې په مانځه ولاړ دی، او مور د خولې نه خیره ویستله. بس خدای دې مه مړ کوه چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی. بس دا د مور د ناپرمانه نه وخه، دا اوسني خو ناپرمانه دي. خو مور لړه وسیزي نو مور خیره وکړي. الله اکبر. دا خیره خو به ملک ورنی، ملک دا خیره به د ملا ماتي، ملا او میندې کوي نه وي خدای در نه خپل پیدا کوي د خپلو بچو ته وي چې دا مل د سره وکړي. الله اکبر. سبا به هم څه حالي، بیا به د دې مور قبر لځي او چغې به وخې، چغې خو بیا به دا مور نه نو بیا به د پلار په قبر ارغړي چې بابا ماته دې ولې خیرې کړې وي، نن را باندې بچي لګیا دي. کاش چې ما بابا ته په بره نه وې کتلې، کاش چې ما د مور خدمت کړی وي، ما ته مور ازار نه وې کړی. ازار وی وینئ نن هغه ازاریان بچي وینئ که نه چې د مور او پلار په ازار کې پاتې شي. بس مور لاړله. دې کې د کلي یوه حسینه جینۍ وه، بې واده وه، هغې نه بدکاري وشوله، د هغې بچی وشو. خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه، تا د بچی د چا نه دی؟ وی دا مې د دغې عبادت گزار نه دی، دا جریج نه دی، دا عبادت په نوم چې عبادت خانه یې جوړه کړې ده او لګیا دی عبادتونه کوي، دا مې د هغه نه دی. خلق په جذباتو کې راغی، ټوله عبادت خانه یې وله ورانه کړله. ته دلته د عبادت په نوم ناست ته دا کارونه کوي؟ د خلقو ته وی خبردار ما زنا نه ده کړې. نه دا تهمت دی، دا ما نه ده کړې. او وی ورشه هغه ماشوم راولی، اوس د غیږې ماشوم دی، د څلوېښتۍ ماشوم دی، ویرای ولی. خلق ماشوم پسې لاړ او جریج په مانځه ودرېده.
داسې د الله ولي وښه چې 2 رکاته مونځ یې وکړو دا ماشوم ماله راولی چې ماشوم یې وله راوستو په ماشوم یې داسې لاس کېښود وی من ابوکا ماشوم ته وی من ابوکا بچیا پلار دې څوک دی شابه پلار دې ښیا د 40 په ماشوم یې لاس کېښود وی من ابوکا پلار دې څوک دی هغه ماشوم گویا شو قال الراعي پلان کې شپون کې زما پلار دی او ته زما پلار نه زه د پلاري شپون کې نه پیدا یم خلق راغونډ شو جریج ته وایي دا عبادت خانه دله د سرو د سپینو زرو جوړو ته خو د الله ولي وختلی تا خو چې په ماشوم لاس کېښود 3 ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړي یو پکې دا یې وښه وی قال الراعي پلان کې شپون کې زما پلار دی جریج خلقو ته وین نه دا څنګه چې و هغه شانې راله جوړه کوي او نور ضرورت نشته دی او دا د مور خیره وه هغه ما ته راورسېدله بس مور مې یوه خیره کړې وه چې اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات الله د هغې پورې مه مړ کوي چې د څو پورې د ورته د زیناکارو ښځو مخ نه ښولی زیناکارو ښځو مخ دې ورته نه ښودل هغې پورې مه مړ کوه وایي دا ما ته هغه د مور خیره راورسېدله ښه مور چې خیره وکړه دا لیک پروت دی ښه دا لیکلې خیره ده دا به د پورې یو ورځ انخلي دا خیره ښه دا به د ملا ماتوي دا خیره خو بیا به خبر شي بیا به چغې وایي خو بیا په کټ باندې پروت بیا ډېر وایي مورې معاف مې که مورې معاف مې که زه وامه چې دا معافي دي د دې سزا نه مخکې غوښتلی وې اوس خو ته په کټ ولګېدې د مور خیرو په کټ ولګول نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وفرمیل وی مخکني امتونو کې 3 کسان روانو غر کې باران راغی دی یو غار ته ننوتل چې ننوتل نو سیلی یو ګټ راوړو د هغې غار هغه خوله یې بنده کړه و 3 کسان دنده ګیر شو ویسې چل کوو به اوس دنده غار کې دی یو بار ګټ پروت وی ځکه د چا نیک عمل ویجو خپل عمل الله ته وسیله یو پکې عمل وسیله کوي ربا زما د تره لور و ډېره حسینه وه او ما چې ورسره کله د زنا اراده وکړه نو هغې ما ته وی د الله نه ویرېږه ستا نه ویرېدم ما هغه زنا پرېښود نه که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی ربه مونږ ته لار کوله وکړي ګټ لږ وخوځېد بل خپل عمل وسیله کو ربه ما د پلانې عمل تا د رضا دپاره کړی و ربه که دا عمل مې تا د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته لار کوله وکړي ګټ لږ ښه وخوځېد دریم وی ربه ما به ګډې بیزې سره ولې یو ورځ مې ګډې بیزې کور ته راوشړلې چې رالمه نو بچو مې وی مونږ له پی راکه نو زما عادت ته و چې ما به هله بچو له پی ورکول چې مور او پلار به مې وسکل نو مور او پلار مې ودو او دا بچی مې په خپو کې رغړېدل د لوږې د لاس ما وی هله به پی در کوم چې زما مور او پلار یې وسکې وی مور او پلار مې ودو او دا بچی مې په خپو کې ارغړېدل بچو مې لوږې شپه تېره کړې وه ما وله پی نه ورکړي ربه که دا مې ستا د رضا دپاره کړي ربه لار کوله ګټ په کته لاړه او لار کوله وشوه راووتل صحابي راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فقیه صحابي دی وی دا الله حبیبه ای العمل احب الی الله الله ته په ټولو عملونو کې کم عمل غوره دی هم په ټولو دنیا کې الله ته کم عمل غوره دی وی الصلاة علی وقتها مونځ په خپل ټیم کول دا په ټولو دنیا کې الله ته خوښ عمل چې دی هغه مونځ په خپل ټیم وی ثم وی د دې نه پس بیا دویم عمل چې سړی فرض مونځ په ټیم کوي دې پسې الله ته خوښ عمل څه دی وی بر الوالدین وی د مور او پلار سره احسان کول بختور دی هغه خلق چې 5 ټیمه مونځ هم په اهتمام کوي چې مونځ وکړي او کور ته راشي او د مور خدمت وکړي څومره بختور سړی چې مونځ په ټیم وکړي او کور ته ورشي او کینی او بیا مور له چاپي شروع کړي د مور خدمت کوي د پلار خدمت کوي نو فرض منظم په خپل وخت وکړه اوس راغی د مور سره احسان
دا خوش قسمت سړی دی. د دواړو جهانو سردار او فرمایل منځ په خپل وخت کول او د هغې نه پس د والدینو سره احسان کول. والدین ډیره لویه سرمایه ده چې د چا ژوندي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی سبا کی سبا رڼا پې وخیږي. هر سړی وی شکر دی الحمدلله شپه ووتله رڼا راغله کار به وکم مزدوري به وکم غم خادي به وکم. وایي چې څوک سبا رڼا کی او دنه مور او پلار خپی 2 دروازې د جهنم ورته کولو پرتی دي او چې سبا پې رڼا وخیږي او مور او پلار ته خوشحالی 2 دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي. بچو دا یوازې امی او ابو نه دي دا یوازې امی او ابو نه دي دا د جنت 2 دروازې دي. بچو یاد کړئ دا سبق یاد کړئ چې پلار الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د مینس دروازه ده. بچو نبی علیہ السلام وی فإن شئت فأزع ذلك نور استا خوخه ده نو کو دا دروازه ځای کوي او احفظه او کو ځان له محفوظ ساتي. دا د جنت د مینس دروازه ده په دې باندې الله جنت ته داخلي نو کو حفاظت کوي او کو ځای کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل صحابه کرامو ته وی څوک دا غواړي چې د مور او پلار سره په قبر کې احسان وکړي چې مور او پلار مړی او دی په قبر کې ور سره احسان وکړي. څوک دا غواړي وی او وی څه طریقه ده وی چې مور او پلار دی مړی او ته وایي چې زه ورسره په قبر کې احسان وکړم نو د مور او پلار د دوستانو سره ښه سلوک شروع کړه. ستا د پلار دوست څوک د هغه سره ښه سلوک کوه. دا د پلار سره په قبر کې احسان دا د پلار سره په قبر کې احسان او دا د الله رحم دی چې وی چا نه والدین وفات شوي نافرمانه دې ته نافرمانه پاتې شوي ته خفتلی دی اوس فکر کوي نو څه به کوي. علما وی دا دعا دی کوي چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. هغې دپاره د دعاګانې غواړي یا الله په هغې دواړو رحم وکړي ربه څنګه چې زه راکوټې ومه دي په ما رحم کړی دې ورله مستقل دعاګانې غواړي الله به دې په تابعدارو بچو کې ولیکي انشاءالله چې چا نه نافرمانه تلي. رب العالمین دی چې د چا والدین وفات یې الله دې وبخي او چې د چا هغه ژوندي ربه دراز عمر ورله ورکړي ربه مونږ نه چېرته خفه نه کړي ربه مونږ باندې همیشه د والدینو د رضا یو سوری قایم دایم وساتې ربه. پلار مور زمونږ سوری دی ربه دا سوري مونږ نه مه اوچتوه ربه. دا کورونو کې د جنت دروازې دي ربه دا دروازې رانه مه اوچتوه ربه. دوی له دراز عمر ورکړي سره د روغ صحت و آخر دعوانا ان الحمدلله.